وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظیم. محترمو، روزې ډېر زیات فضیلت راغلی حدیثونو کې. دې حدیث کې هم د نبی علیه السلام د روزې فضیلت بیان کړی دی چې دا روزه الله تعالی وایي زما دپاره ده او د دې بدله زه په خپله باندې ورکوم. او دویم حدیث کې راغلی چې چا یې رمضان المبارک روزې ونیسلې الله تعالی به د ته مخکینه او وروستني تمام ګناهونه معاف کړي. یو بل حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام فرمایي چې د روزهدار د خولې بدبویي الله تعالی ته د مشکو او د عنبرو نه زیاته خوښه ده. نو په کال نور هم ډېر زیات فضیلتونه د روزې راغلي دي او د روزې ماتې په وخت کې خاص کر د روزهدار هغه دعا الله تعالی قبلوي. نو لهذا موږ تاسو له پکار چې د روزو صحیح خیال وساتو او د دې صحیح پابندۍ سره روزې نیسو. چېرته معمولي خبرې ده وایي روزه رانه خرابه نه شي. نو دې روزې کې چې دی موږ هر قسمه غلطو نه مجلسونو نه او د خبرو نه د کارونو نه د وخت ضایع کېدو نه موږ ځان وساتو او د روزې د فضایلو اهتمام وکړو چې الله تعالی زموږ دا روزې قبول کړي برحمتک یا ارحم